سلام علیکم عزتمنو د ګلپاڼې خواجه سارا ملګري چاحت ویلي دي چې نن سبا زما په هسپتال کې ډېر ښایسته علاج روان دی او عزتمنو دا په کوم هسپتال کې پرته ده اوس او چا ولې دومره منډې تللې ووالي ټول کو تاسو غواړئ چې موږ پوه شو زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ تاسو ته به پوره معلومات در ووایم خو د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما دسه زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشاني واخلئ ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي د ګلپاڼې خواجه سارا څه چې په ډزو کې لګېدلی او چاحت ویلي دي چې د دې نه یو څو ورځې مخکې ما ویډیو کړې وه چې زه ډېر په بد حالات کې پرته وم او ما د خپلې مینهوال نه ډېره غوښتنه وکړه خو ما ته څوک مخې ته نه راتلل خو اخر ما دویمه ویډیو وکړله هغه ما نه کوله ځکه چې د خواجه ما ته ټولو خپلو خواجه سارا وویلې داسې ویډیو مه کوه چې د چا خلاف وي خو زه ډېره مجبوره شم ځکه چې د خیبر ټیچینګ هسپتال کې زما سره زیر علاج نه کېدو 2 ورځې بعد به ډاکټر راتللو او هغه به زما علاج کو د 2 ورځو نه مخکې به ما ته یو ډاکټر نه راتللو د دغې د وجې نه ما د هسپتال د انتظامي خلاف ما ویډیو وکړله هغې باندې زه خپلو خواجه سارو ته سخته بېعزته کړم ما ته ویلې چې داسې کار به دې نه کولی موږ به دلته ګرځېدلې وې او په بازار کې به هم خیر ټولولې خو د چا خلاف به دې ویډیو نه کولې د ویډیو چې وکړه 2 ورځې بعد زیر علاج هم شروع شو او اوس یې ښه علاج کېږي اوس وایي چې د هغه زور حالات نه ور ډېره ښه یم او ټول ډاکټران ما نه تاویږي او راته وایي که هر څه ضرورت وي زموږ نمبر تاسو سره دی او په دې نمبر باندې موږ سره رابطه ساتئ چاحت د خپلو مینهوالو ډېره شکریا ادا کړې ده وایي چې زه چې یم هر څه چې یم د تاسو په سر باندې یم عزتمن زموږ سره نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان وخورئ ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي